فبما نقضهم فوجد ما تولد دوی میثاقهم د وعدې خپلې لعناهم من لعنت وکړو په دوی باندې. لعنت دا د الله د رحمت نه لريوالي ته ویل شي چې انسان د الله رب العزت ته رحمت نه لري وي دې ته چې کوم د لعنت ویل شي. نو الله فرمایي چې د دې د وعدو د ماتولو د وجنه په دې باندې مونږ لعنت وکړو. رومبي عذاب په الله دارا وستو چې لعنت په الله وکړو. وجعلنا قلوبهم قاسيه او دویم عذاب دادی چې وجعلنا الله وی مونږ وګرځول قلوبهم زړونه د دوی قاسيه سخت. الله وی د دې د زړونه مونږ سخت کړل. زړه سختېدل دا ډېر خطرناک کار دی. او قرآن مجید کې الله رب العزت ذکر کړل دي کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله وی د دې د ګناهونو د وجنه د دوی په زړونو باندې زنګ پرېوت زنګ. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله انسان یو ګناه وکي یو تور داغ د په دې زړه باندې ولګي کو دې توبه وباسي دغه داغ روان شي او کو دې توبه اون باسي نو دغه داغ د په زړه باندې پاتې شي او دغه داغ د په دې زړه باندې مضبوط شي. دویم ګناه وکي دویم داغ په ولګي کو توبه وباسي نو داغ به روان شي ورنه دویم داغ به د په دې زړه باندې مضبوط شي. بیا د کشن دي یو ګناه کوي توبه نه وباسي د حد له خبره را ورسي چې د رازله تک تور شي او بیا خیر طرف ته د بالکل میلان نه پیدا کی. بیا د دې حد ته ورسیږي چې دی بیا نه ګناه غني او نه نیکی غني بلکې د دې الټه شي. دی بیا خپل ګناه باندې په خرګي او دی ګناه ته نیکی وي د حد ته ورسي د زړه تک تور شي خیر طرف ته بده کې بیا میلان نه پیدا کیږي. نو دی بیا د حد لره ورسیږي چې دی بیا ګناه کوي دی بیا ځنی کیږي په دا ګناه باندې بیا فخر کی قتل وکي ما قتلو بدکاری وکي ما بدکاری وکړه. نو قسم ګناهونو کې دی او د بعضی اکابرو نه دار نه ګللی چې یو نیکی دا بل نیکی چې کم دی راکاږي یو ګناه دا بل ګناه چې کم دی راکاږي ګناه دی وکړو دویم ګناه په خامخا کوي نیکی دی وکړه الله رب العزت په درلا د بل نیکی توفیق او طاقت درکړي. نو زړه سختېدل دا ډېر خطرناک مرض دی چې څومره زړه نرمي دغه سړی د الله پاک جل شانه رحمت ته نږدې څومره زړه سخت وي دا کس ته الله رب العزت ته رحمت نه لري.